السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاضرینو، زه یو ځل بیا د تاسو مخې له راغلم او د شریعت یو اهمې مسلې د بیان لپاره راغلم چې هغه اهمه مسله او اهم رکن په صورت د ملانځه کې الٰه العالمین په موږ تاسو باندې لمونځ فرض کړی دی 5 وخته. باید چې هر انسان، هر مسلمان د لمانځه خیال وساتي، لمانځه له مینه وکړي او لمونځ خپل کړي، په ښه انداز باندې ښه په عاجزۍ سره لمونځ وکړي. حاضرینو، چونکې د حضور علیه السلام مبارک د احادیث کریمونه د دې خبرې معلومات کیږي. حضور مبارک با اکثر دا فرمایل: ای صحابه کرامو، قرة عینی فی الصلاة، ما د سترګو یخوالی دا په لمانځه کې پروت دی. نو حضور علیه السلام مبارک به لمونځ ډېر خوښ و. د مبارک له به چې سترګو ته یخوالی میلاوېدو، حضور مبارک ته به خوشحالي میلاوېده، هغه به حضور علیه السلام مبارک ته په لمانځه باندې ډېره زیاته میلاوېده. او همدغه معمول د حضور علیه السلام مبارک خوږو صحابه کرامو همدغه طریقه وه. او ډېر احادیث کریمه په دا خبره باندې شاهد دي او ګواه دي. خو د هغو احادیث مبارکونه یو حدیث مبارک چې دا حدیث مبارک د حضور علیه السلام مبارک دوه صحابه کرام، د یو صحابي نامه حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه او د بل صحابي نامه حضرت عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه. حاضرینو، د دغه دوه صحابه کرامو په هکله په حدیث مبارک کې را درومي چې حضور علیه السلام مبارک یو ځل غزا وکړه، جنگ یې وفرمایلو، او د هغه جنگ نه پس حضور علیه السلام مبارک واپسې باندې راتلو مدینې منورې له. وایي چې په هغه ټیم کې د حضور علیه السلام مبارک او صحابه کرامو په لیار کې شپه راغله، او په دغه لیار کې صحابه کرامو ته حضور علیه السلام مبارک ته د کفارو او د دشمنانو د طرفه ډار و، یره و، خوف و. حضور علیه السلام مبارک صحابه کرامو ته یې: ای صحابه کرامو، وی ګیله په ویښه باندې به شپه د ډیوټۍ لپاره څوک تېره کړي؟ دغه دوه صحابه کرام، حضرت عمار ابن یاسر او حضرت عباد ابن بشر رضی الله عنهما مبارکان، دا دواړه په خپله مینه باندې او په خپل عشق باندې او د زړه د مینې او محبت نه دغه دواړه صحابه کرام مبارکان د شپې لپاره منتخب شو. دغه دواړو مبارکانو خپل منځ کې سره وویل چې شپه اوږده ده، داسې به وکړو چې یو صحابي به د شپې اوله حصه دا په ویښه باندې تېره کړو، هغه بل به خوب وکړي، بیا چې نیمه شپه تېره شي صحابي به راپورته شي او به شپه تېره کړي، باقي دا بل صحابي به خوب وفرمایي. نو حضرت عباد ابن بشر دغه انصاري صحابي د مبارک د شپې اوله حصه کې ډیوټي ورسېده. حضرت عمار ابن یاسر رضی الله عنه مبارک د مبارک یې وده کړو. حاضرینو، حدیث مبارک کې را درومي وی چې څرنګه چې د مبارک نیمې شپې ډیوټۍ ته نږدې شو، ډیوټي د مبارک فرمایله، د مبارک ځان سره سوچ کړی دی چې اسیم زه خو ویښ یم، داسې کار به وکړو چې زه به په نفلو باندې ودرېږم، لمونځ به وکړم او بس عبادت به هم کم، ورسره د حضور علیه السلام مبارک د حکم تعمیل به هم کم او هغه به هم سر ته رسوم. د مبارک په نفلو باندې ودرېدلی. حاضرینو، ډېره عجیبه خبره ده. د مبارک نفلو ته ودرېدلی دی. د مبارک په 2 رکعاتو نفلو کې سورت کهف شروع کړی دی. په دغه ټیم کې په د مبارک باندې کفارو ظالمانو، په هغو ظالمانو کې یو ظالم او د دین دشمن د مبارک په لمانځه باندې ولاړ دی، د کافر د طرفه د غیشي ګزار پرې وشو. د مبارک زخمی شو، په لمانځه کې هېڅ قسم فرق نه یې راوستلی. د مبارک غیشی د ځان نه وباسي، د هغې نه پس دغه کافر ظالم په د مبارک باندې بل یو ګزار وکړو، د مبارک مزید نورم زخمی کړو. هغه هم د مبارک په لمانځه کې هېڅ قسم فرق نه یې راوستلی. عاشقان خلکو د الٰه العالمین سره ډېره مینه او محبت و. بل دریم ګزارم د مبارک باندې وشو. آخر دا چې د مبارک لمونځ سر ته ورسالو، او چې څرنګه یې لمونځ سر ته ورسالو،
د مبارک په هغه تکلیف باندې د مبارک په هغه وینه مبارکه باندې هغه صحابي مهاجر صحابي حضرت عمار ابن یاسر صاحب راویښ شو چې ویلو د مبارک په وینو کې ککړه دی. د مبارک ورته فرمایي عباد ابن بشر ما خو تا ته ویلي وو چې کلم په تا باندې یو تکلیف راشي ما به خبره زر تر زره به ماله معلومات راکوي، زه د څه خبر نه کړم. د مبارک ورته ویي چې صحابي مبارکه ما دا نه غوښتل، زه په منانځه کې مبتلا وم، سورت کهف په خوند کې ننوتلی وم او ما دا نه غوښتل چې زه مونځ قطع کم، مونځ ختم کم، مونځ کټ کم او مقصد خپل تکلیف اظهار وکم. یو خدا او بل د حضور علیه السلام مبارک مینه او محبت کې مبتلا وم. په دا وجه باندې ما ویل چې هسې نه چې حضور علیه السلام مبارک په حکم کې سستی راشي، په دا وجه باندې ما په مونځ کې هېڅ قسم فرق رانه وستو. حاضرینو دغه صحابي دغه مونځ طریقې ته چې وګورئ که نه، حقیقت دا دی په انسان باندې چې یو وړوکی تکلیف راشي ټول سوچ او فکر یې بدل شي. د مبارک د بدن نه وینې روانې دي خو اله العالمین ته په منانځه باندې ولاړ دی. دوی مونځ سره دومره مینه او دومره محبت و چې خپل بدن په تکلیف باندې نه و. همدغه رنګې د حضور علیه السلام مبارک په صحابه کرامو کې یو مشهور صحابي دی حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه مبارک مشهور صحابي دی. دی مبارک یو ځل په خپل باغ کې په منانځه باندې ولاړو او په دغه ټینګ کې د باغ له یو مارغه راننوتو او هغه مارغه چې څرنګې راننوتو واپسې دغه مارغه ته د وتو لار نه معلومېده. دی مبارک په منانځه کې دی، په منانځه حالت کې د مبارک سوچ دغه مارغه ته واوښتو او آخر دا دمره سوچ واوښتو چې دی مبارک بیخي د منانځه په رکعتونو کې غلط شو او هیڅ قسم پته ورته ونه لګېده چې ما په منانځه کې څو رکعته وکړل. دی بیخي سهوه شو. څرنګې چې د مبارک سلام واړلو حضور علیه السلام مبارک په دربار کې حاضري وفرمایله. حضور علیه السلام مبارک ته فرمایي حضور مبارکه ما د باغ د سوچ په وجه باندې ما په منانځه کې فرق راغی، ما نه رکعتونه ګډوډ شول. حضور علیه السلام مبارکه زه په داسې دولت باندې څه کوم چې په هغې باندې په منانځه کې د ما فرق راغی. حضور علیه السلام مبارکه ته ګواه اوسه چې دغه باغ ما د اله العالمین په لاره کې وقف کړو. حضور علیه السلام مبارکه تاسو ته مې حواله کړو. دغه صحابي د مونځ سره دومره مینه وه چې په مونځ کې نقصان پیدا شوی و د باغ په وجه باندې. هغه باغ ښه قیمتي باغ و خو د منانځه د محبت په وجه باندې دغه صحابي صدقه کړی دی. اله العالمین د پریشان خبرو د عمل کولو توفیق نصیب کړي. آخر دعوانا गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।